الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. سورة الأحزاب آیت نمبر 1 په دې صورت کې زیات تر مضمون د دې خبرې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تکلیف مرسو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عزت او شان خیال وساتل شي، قدر وشي. چونکه د صورت اخري رکوع ده باغی کې دا ذکر کې چې تاسو چرته د بنی اسرائیل په شان نه شئ چې هغه موسی علیه السلام له تکلیف ورکړو. تاسو چرته د بنی اسرائیل په شان خپل پیغمبر له تکلیف ورنکړئ. بنی اسرائیل موسی علیه السلام له تکلیف ورکړو، الله جل جلاله د هغه تکلیف نه بری کړ. څه تکلیف ولا ورکړو؟ په دې کې د مفسرینو مختلف اقوال دي. یو قول په دې دا دی چې موسی علیه السلام په یو مجلس کې بیان کوي نمرود قارون یو زنانه سره خبره کړې و چې ته په موسی علیه السلام باندې الزام ولګای. په ډک مجلس کې به الزام ولګای، بده سره بده د خلکو په سترګو کې راته وشي، نظر به قدر به ختم شي. همدغه شانتي وشوه. هغه د موسی علیه السلام قوم ته تقریر کړي. په دغه دوران کې هغه راپاسېده او په موسی علیه السلام باندې الزام ولګاوه. موسی علیه السلام جلالی پیغمبر و، غصه شو، سخت غصه شو. د لوی غصې نه ورپېده او یې وویل ستا د هغه رب قسم چې ته پیدا کړې، ووایه ته رښتیا وایې. هغې باندې د موسی علیه السلام د خبرو او د قسم یو عجیبه اثر وکړ. هغه هم په رپېدو شو، ما له قارون روپۍ راکړې دي، قارون ما له روپۍ راکړې. موسی علیه السلام ډېر زیات د قارون نه خفه شو. د قارون په رشته کې د موسی علیه السلام خپل هم لګېده. څوک وایي تره زوی و. الله جل جلاله د دې تکلیف په بدله کې موسی علیه السلام ته ویل چې قارون باره کې چې ته څه وایې زه به منم. موسی علیه السلام قارون راوغوښته، تا داسې ویلي دي چې هغه اعتراف وکړو، لکه خبره ښکاره شوې وه.
الله پاک په حکم باندې ځمکې ته وی چې راکاږه هغه راکاږه ځمکه کې په خښېدو شو قارون منتونه کې معافي غواړي بخښنه غواړي لیکن د موسی علیه السلام غوسه چېرته سړېږي خیر راکاږه دا پلیت دا بالمازه نور راښکه چې قارون ته دا خبره یقیني شو چې موسی علیه السلام نو اوس پرېږدي نه په منتونو ونه شو نو پیغورونه ورکول شروع کړو چې ښه ته زما مال ته غلی وې چې زه مړ شم ما مړ کړي او مال واخله زما موسی علیه السلام ته رک شي ستا مال دې رک شي الله پاک ته هغه مال ولا ټول لا جمع کړه په سر ورته کېږي هغه ټولې خزانې چې کوم ځای کې وي هغه را جمع کړي هغه ورته کېږي وی دا دې تا سره روانې ښخ شو دو تکلیف ورکړی موسی علیه السلام نه الله پاک بری کړ یو قول ده پوهېږئ تاسو دویم قول د موسی علیه السلام په تکلیف ورکولو کې هغه دا دی چې د موسی علیه السلام په باره کې د دوی د یوې وجې نه غلط تاثر پیدا شي هغه وجه دا چې موسی علیه السلام ډېر زیات حیادار انسان په دغه معاشره کې په دغه ماحول کې نارینه به د نارینه په مخ کې غسل کو دا پروا نه وه یو بل ته کتو کې دا قسم پروا نه وه یو ځای به غسل کو مرمر غسل به کو موسی علیه السلام چونکه پیغمبر و الله جل جلاله پیغمبر د حیا ډک پیدا کړی موسی علیه السلام د دونه جدا ځای کې غسل کو پټ پناه ځای کې او په پرده کې به غسل کو ډېر کسان چې په یو طرف یې یو یوازې نه یو بل شری ګمان په هغه باندې کېدی شي نو دوی د موسی علیه السلام په باره کې د کوم کسان چې دا باقایا موسی علیه السلام په باره کې غلط تاثر ښکاره کول شروع کړو چې دا موسی علیه السلام زموږ نه جدا ولې لاندې جو هر یو خوله ده او هر یو ځانه پکې ژبه ده او ځانه وړکې خبره راځي چې هغه وایي که نه څه دین او څه معنی څه قدر او څه عزت خو نشته پوهېږئ په خبره چې د چا په خوله کې څنګه خبره سمه راځي وي دی زموږ نه پناه غسل ځکه کوي چې دله دا چل دی نو غلط کمنټس یې ورکړه چې بلکې بیا باز آخر وخت کې ټول په دې خبره فیصله وکړه په دې یو خبره باندې چې د نعوذ بالله د شرمګاه کې فرق دی د دې وجه نه د خلکو مخې ته نشي حالانکه د حیا د وجه نه خو هغه وخت چې معاشره کې یو خبره عامه شي نو بیا هغه دا پروا نه کوي نو دغه حیا یې عیبدار نه ده په دې خبره ظاهره خبره د موسی علیه السلام ته تکلیف وکړو سپکه خبره اصل موسی علیه السلام کوي یو پناه ځای کې دی یو کوټګۍ کې دی طرف ته دی جامې ایستلې په یوه ګټه باندې ایښي دي او ځان غسل کوي چې غسل وکړو پاک صاف شو اوس دا خپلې جامې اغوندي جامو پسې چې رانږدې شو ګټه لږه مخکې شوه کومې ګټه باندې چې د ده جامې پرتې وي هغه ګټه لږه مخکې شوه د ده جامو سره دا پسې بله حمله کوي چې هغه ښه مخکې شوه د خپل همسا راواغسته جو ګټه مخکې وه موسی علیه السلام ورپسې داسې چې موسی علیه السلام څومره تیزېږي هومره ګټه تیزېږي او جامې ورسره دي موسی علیه السلام شاته نه ورته چغې باسي صوبي حجر صوبي حجر ګټې زما جامې دي ګټې زما جامې دي دا چغې ورته شاته نه باسي ګټه کله اوري او د الله په حکم روان
دا ګټه ورو بني اسرائیل ډېر شي کسان راجمع شي خپل منځ کې ځان ګپ شپ لګاو یو غټه مجموعه وه د دې مجموعې په روغ منځ کې دا ګټه ایساره شوه موسی علیه السلام خپلو جامو پسې روان و روان هلته چې ورسېد هغه کسان چې کوم دا غلط تاثر کوي هغه ټولو د سر نه غلط تر خپو پورې موسی علیه السلام د هر انګل نه ولیده او سپېرې سترګې پاتې شو چې موږ چې کوم خبرې کولې هغه خو یوه نشته حالانکه موږ دومره وثوق سره خبره کوله دومره قوت سره خبره کوله هغې کې یوه هم نشته ځکه الله جل جلاله موسی علیه السلام صحیح سالم پیدا کړ جوړ موټ پیدا کړ هیڅ فرق په هغه کې نه موسی علیه السلام هغه ګټې نه خپلې جامې واغوستې او بیا کار خو هغه ورته کړ امسا راواغسته په دې ګټه باندې شروع کړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي والله الله مې د قسمي په هغه ګټه کې د موسی علیه السلام د امسا نښې جوړې شوې څلور یا پنځه نښې د موسی علیه السلام د امسا په هغه کې جوړې شوې موسی علیه السلام ته یې الله بس کړ دوی په موسی علیه السلام ته تکلیف ورکړی و عیب یې پرې لګولی و الله جل جلاله دا عیب نه چې چلو کو بری کړ پاک پته ولګي د داسې قسم خبرې چې هغه چا پورې کوي سړی چا باره کې تاثر قایم وي غلط تاثر قایم وي دې نه هغه ته تکلیف رسي ډېر زیات تکلیف ته رسي او مسلمان ته تکلیف ورکول د مسلمان کار نه دی کوشش دا وشي بیا پیغمبر ته تکلیف ورکول هغه ټولو کې سخت دی عام مسلمان ته تکلیف ورکول په ژبې سره تکلیف ډېر زیات رسي په مقابله د هغه تکلیف کې چې هغه په لاس پیغور ورکول تانې ورکول زبادل او د هغې پخوانی غلط کار یې کړی و چېرته هغه ورته یادول دا د مسلمان شان نه دی او کوم کس چې چاته داسې یو عیب داسې یو ګناه د هغه یاد کړي چې هغه د هغې نه توبه ویستلې مخکې کړی مسلمان دی توبه وباسي او دی ورته بیا په هغه ګناه سره پیغور ورکړي دې پیغور ورکوونکي ته به الله پاک تر هغه وخته پورې مرګ نه راولي تر څو چې دغه ګناه په ده کې پیدا کړی دی یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تکونوا مکی گئی کالذین پشان د هغه چا آدم موسی چې تکلیف ورکړو موسی علیه السلام ته تاسو چې تاسو نه شئ فبرأه الله بس برک الله پاک اغلرا مما دهغتنا قالوا چې دوی ویلي وکان عند الله وجيها او دې په نزد الله باندې مخورزو ډېرې معنی دي د الله په نزد باندې د قدر زیاته شان یې اوچتو او اکثر مفسرینو د مخورز دا معنی کړی دی چې د مستجاب دعوات چې د الله نه کومه دعا غوښتلې ده الله پاک قبول کړي يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو لا تكونوا مكي گئی كالذين پشان ده هغه چا آدو موسی چې تکلیف ورکړو موسی علیه السلام ته فبرأه الله پس بریک الله پاک اغلرا مما قالوا د هغه څه چې ویلیو وكان عند الله او ده پنزد الله وجيها مخوز
وما ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على محمد.